مخته مسله دي چې د سیاري اذا اقیمت الصلاة فابدؤ بالعشاء داسې مسله ته ښایي چې کله یوه ځای کې داسې چال وشي چې خوراک هم دلته پېښ شي سړي ته د لمانځه ټیم پېښ شي بیا چې شوکي هغه متعلق حدیث وبه قال حدثنا ابو حنيفة عن الزهري عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالعشاء وأذن المؤذن فابدأوا بالعشاء یو عشاء شو کنه منځه ټیم تیر شي وخت تیر شي مونځ تیر شي یو عشاء د عشاء مسخوتان مړی صحیح دې چې تاسو بیا مړی خورئ اوس دې کې علماو حدیث باندې ښه اتفاق ته چې دا خبره صحیح ده خو د دې ولا علت وجه څه ده که نه علما حضرات کې شوافي دي دې طرف ته لري چې دا کله محتاج وي سړی هغه ټیم کې خبرې هلته داسې روټۍ نه وي داسې ځای کې پېښ شوی اوس دلته مونځ جامې سره ودرېدو زه چې شی وکړم ځان ته مونځ وکړه بیا صحیح ده هم د یوه روټۍ د خدای پاک چېرته نه رامیلاو کړه که نه کنه نوره به ونه ګوري دلې جیب هم خالي وي لکه پېښه څه در باندې وشي ملکي حضرات چې کله روټۍ کموي سړي ته دا پاتې چې که زه اوس منځه ته ودرېږم که نه خلک سم سړي خواره دي لکه دلته څه یي ودرېږي خو نه که نه چې اکرام وکړي اکرام مسلم څوک نه پېژني بس نر هغه دی چې دیګ ته منډه کړي او ځان دپاره څه راوخبسي نو په داسې ټینګ کې چې بیا قلت طعام خطره وي که نه چې مړۍ کمه ده که اوس لاړ نه شم بیا پاتې نه شي مونږ چې اصل کې خبره څه ده چې علت خشوع خضوع ختمېدل دي که خشوع خضوع دې ختمه شوه نو بیا خو دې مونځ کې کامی غونې راغلو که امام وخني په وایي شي ټوله روټۍ مې مونځ شي دا خاص شي مونځ مې روټۍ شي که نه صحیح ده مطلب یې بس همدا ټولو نه بهتر مطلب لګېږي صحیح مقطع حديث توبي قال حدثنا ابو حنيفه عن الهيثم عن جابر بن الاسود والاسود بن جابر عن ابيه ان رجلين صليا الظهر في بيوتهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سن زمانه کې دوه کسانو په کور کې منځو کو کنه هما يرایان ان الناس قد صلوا غودا قتل چې خلق منځو کو ثم اتى المسجد به مسجد تراول غنبت پیدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه پیغمبر سن منځ کې لګیو تر اوسه پرې فقعدا ناحية من المسجد التناس كناري كي وهما يريان الصلاة لا تحل لهما سيدة تكشو كنا صحيح فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهما سکله پیغمبر سمون نه پاره شو دی وکتل شاسي ناستیار سره الیهما فجیه بهما پیغمبر ول وجدا کسان راواله دې چې دا راواله وفرائسهما ترتعد مخافه يكون قد حدث بامرهما شيء او دو د ورمیږه سره د درګونه سیده سړی ول به د سی پړکا کوي ښا کنه خوڅی کی د دې خاطر نه زموږ ملي کې څه خبر نه پیخه پیغمبر سم متعلق څنګه حکم ورکو چې روای نه سي دلته د جج رواني سي کنه د غټ کس رواني سي ته خامخا بیا رګلګه څه خبره پیخه ده او د خدای سي په دې نه يردل چې موږ ته به سزا مل شي دوی نه يرد خدای رسول خپه نشي پوي شوي دې د پاره ټول خوف خطر وله نو उनकी जोरागी तना फड़क रही थी फसअलहुमा खबर तपुस्तनो को शुवाली द सिमुनो फरीदा वालू فاخبراه الخبر دول خبر ذکر کړي موږ ته سکړي په قول پیغمبر سمتی چې اذا فعلتما ذلك فصليا مع الناس بیا خلکو سره منځ کې وجعلا الاولى هي الفرض والمنز بدل فرض وګرځي د بل بدله نفل شي وقد روى هذا الحديث جماعة النبي حنيفة عن الهيثم فقالوا عن الهيثم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم هدلته کې مسله دي چې مسله ده سړی ته جماعت میلاو شي کنه دوباره دی جمع کې شریک شي او کما شریک دي د چینل شي ادراک الجماع ویل شي کنه هدايه کې ولا باب تړل دي مصنف صاحب امام شافعي امام احمد صاحب وایي چې دا حکم پنځو منځونو لپاره عام دی پیغمبر سمې دي کنه چې تاسو منځ کوی ښا کنه اول بدل فرض ګرځي دویم بچی نه پل وی ښا کنه ټیک شو صحیح مونږ حضرت چې نه دا خبره صرف په مسبخین او مسخوتن منځ کې چلیږي ځکه چې مسبخین مسخوتن نه مخکینه پلونه کول شي رستم کولای شي مخامله کې خو ځکه شرکت نشي کولای 3 رکعات نه پلونه مونږ شریعت کې اوسه پرې نه دي کتل ټیک شو 4 رکعات او د نور منځونه شي کم دي کنه لکه ته مزدګر سبې کې شرکت وکي بیا خو د مزدګر سبې نه بعد نه پل لازم کیږي کنه او دا خو نه پل شتانه کنه چې ول دی فرض وګرځول بیا د نه پل شو نه پل هنيشته بعد الفرض د غدو منځونه کې ځکه موږ چې دا خبره پکې نه چلیږي بس صرف هم دا فرض کې دوه منځونو پرې خاص ته خاص ځکه موږ سره بل حدیث کې ستا الا الفجر والمغرب دي استثناء شوي ده ټیک شو او زمونږ ول حدیثونه چې کوم دی هغه محرم دي د نور مبیح دي کنه محرم ته زور حاصل ټیک شو مبیح